نو پکار داسې علماو ته ضرورت دی د امت او داسې علما چې هغه په دې امت کې وي انشاءالله تعالی د امت په ترقي وکړي دې کې به محبت پیلاو شي. الله تعالی دې نور داسې حق پرست علما پیدا کړي چې هغوی د عوامو د اصلاح کوشش وکړي. جزاکم الله تعالی احسن. عبدالماجد وایي چې زما مینه د حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب سره ده ځکه هغه حقو عالم دی بالکل جی. د په باره کې مونږ تبصره مو کړه الله تعالی دې د هغوی په علم کې عجب خان سلام ګڼلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بیا ویلي چې په حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب باندې زموږ ځان هم قربان دی بالکل جی چې په علماو باندې موږ ځان قربان نه کړو علماو سره موږ مینه او محبت ونه ساتو نو چا سره به ساتو. الله تعالی دې ستاسو په علم کې عمر کې برکتونه واچي او علماو سره د الله تعالی په محبت کې نور اضافه وکړي او دا سوشل میډیا استعمالوي د دې لپاره د ټولو نوجوانانو ته چې په دې باندې د علماو سپورټ وي په دې باندې د حق پرستو سپورټ وي سب شتم مه کوئ چا پسې دا زه ټولو ملګرو ته وایم مشیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب پسې کنځلې کوئ مو حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب پسې کنځلې کوئ اور مو شیخ ابو حسان اسحاق السواتی صاحب پسې کنځلې کوئ بلکې د علماو سپورټ کوئ د علماو سپورټ کوئ که ستا مفتی صاحب خوښي حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب دغه سپورټ کوه دغه چې بیانونه دغه شیر کوه دا په باره کې پوسټونه کوه د قرآن و سنت په باره کې پوسټونه کوه خلکو ته رسوه د مینې اظهار دا دی د محبت اظهار دا دی دا د محبت اظهار نه دی چې ته یو شخصیت سره مینه کوي ته بل ته کنځل کوي نه مفتی صاحب هم د دې په حق کې نه دی چې تاسو ما سره مینه کوئ نو تاسو بل ته کنځل کوئ چېرې نه څومره چې د مفتی صاحب ملګري دي هغوی سره مینه ساتي هغوی ته دا زه وایم که تاسو واقعي مفتی صاحب سره مینه ساتئ محبت ساتئ حقیقت کې تاسو د قرآن و سنت شدایان تاسو خپل مخالف ته کنځلې مه کوئ بازاري ژبه مه استعمالوئ بازاري ژبه ډېر ملګري داسې چې هغوی بازاري ژبه استعمالوي چېرې داسې مه کوئ دې باندې الله هم خفه کېږي د حق پرستو زړونو ته تکلیف میلاوي کړي زما ستا د یو کمنټ د وجې نه زما ستا د یو پوسټ د وجې نه زما ستا د یو ویډیو د وجې نه یو عالم ته عالم رباني ته د الله والا ته تکلیف میلاو شي زموږ ستاسو فایده شته په دې دنیا کې نو د دین کار کوئ د دین خدمت کوئ په دې سوشل میډیا باندې مثبت انداز سره کوئ. الله دې د عمل برکاتو او خپل رای اظهار کړل چې زما حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب سره ډېره مینه او محبت ته او وجه دا ذکر کړل چې ډېر حق پرست عالم دی حق څه ته وایي ډېر ښایسته خبره یې کړله حق پرست عالم څه ته وایي یو خو عام تعریف دی څوک چې قرآن و سنت فالو کوي د چا قول اور فعل اور کردار چې د قرآن و سنت مطابق او موافق وي هغه حق پرست عالم دی لیکن زه ستاسو وړاندې یو بل تعریف کوم د حق پرست عالم چې حق پرست عالم هغې ته ویلی شي چې کله ته هغه ته تنبیه ورکړي چې حضرت په دې ځای کې ته په خطایۍ کې نو هغه خپل د غلطۍ اعتراف کوي دې ته ویلی شي حقو انسان او چې کله ورته وویلی شي چې دا خبره حقه ده دا بله باطله ده هغه سوچ و سمج کوي او بیا که واقعي هغه خبره باطله هغه پرېږدي او بلې خبرې ته ځي دې ته ویلی شي حق پرست عالم چې چا کې انابت موجود وي انانیت پکې موجود نه وي دې ته ویلی شي حق پرست عالم. بعض خلک دا وایي چې دا خو د حق پرستۍ نښه نه ده چې د هر چا خبره مني نه څوک چې د چا خبره نه مني نو هغه علامت وي د انانیت چې هغه ځان ته لوی شخصیت وي اور ځان غټ ګڼي د دې وجې نه د بل کس خبره نه اوري لیکن حضرت مفتی صاحب حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب هغوی کې الله تعالی دا صفت ایښودی دی چې یو لوکې غونته کې کس زما غونته کې چې علما عملا سنا هر اعتبار سره کمزوری دی چې هغه ورته یو خبره وکړي نو هغه اوري دې ته ویلی شي حق پرستی هغه کې دا صفت موجود دی چې کله هغه یو مسئله بیانه کړي وروسته ورته پته ولګي چې مسئله کې زه خطا شیم ځکه معصوم خو انبیا علیهم السلام دي صرف انبیا علیهم السلام نه علاوه هر چا نه د ګناه اظهار کیدی شي نو چې کله ورته پته ولګي چې ما نه غلطي شوې ده
نو هغه د هغې ازاله کوي او اظهار کوي چې زه مخکې په غلطه باندې وم. نو دا کامل صفت دی، لوی صفت دی د حق پرستۍ چې دا په مفتی صاحب محترم کې اکمل طور باندې موجود دی. الله تعالی دې صفت کې نورم اضافه وکړي. الله تعالی دې د هغوی په علم کې عمر کې برکت ورکړي. شمس بھائی جان هغوی دا کمنټ کړلی چې زما حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب سره اور الشیخ ابو حسان اسحاق السواتی صاحب سره ډېره مینه او محبت دی. نو مفتی صاحب سره خو زمونږ هم مینه ده. اور دویم شخصیت کم ذکر کړلی شیخ ابو حسان، یقینا زه ترې ډېر متاثر یم اور باقاعده د هغه اکثر بیانونه زه اورم. د هغې وجه دا ده چې الله تعالی د هغوی په اواز کې کم تاثیر ایښودی دی. ډېر کم علما داسې دي چې هغوی په اواز کې داسې تاثیر وي. او ما ته د هغې یو وجه معلومیږي دا چې ممکنه د غالب ګمان زما دا دی چې د هغوی چې کوم معلومات دي هغه معمولات جوړ دي، عملي زندګۍ کې راغلي دي. د دې وجې نه د هغوی په ژبه کې، د هغوی په بیان کې، د هغوی په خبره کې ډېر اثر پروت دی. اور د هغوی بیانونه هغې کې اصلاحي پهلو ډېره غالبه وي. فتوی دې شیزونه هغوی ځان ډېر بچ ساتي، بلکې اصلاحي پهلو پکې ډېره غالب وي. او په دې زمانه کې امت ته د دې ضرورت دی. امت د ټینشن شکار دی، معاشي ټینشن، بیماریانې، مختلف پریشانۍ. په دې وخت کې علماء امت هغوی له پکار دي چې داسې اصلاحي بیانونه چې د عوامو هغه ټینشن زایل شي، ختم شي. عوام د مایوسۍ شکار دي. نو په دې زمانه کې داسې بیانونه پکار دي لکه حضرت العلامه مفتی محمد منیر شاکر صاحب چې کوي اور الشیخ ابو حسان اسحاق السواتی دامت برکاتهم العالیه چې کوم بیانونه دي ډېر مؤثر دي. باقي هغوی سره زموږ اختلاف دی په فقهي مسایلو کې. د هغه اختلاف د هغې بنا په دلایلو باندې ده. لیکن شیخ ابو حسان صاحب ډېر عظیم شخصیت دی اور د هغوی په بیان کې ډېر تاثیر دی. لکه څرنګه چې ستاسو سره مینه ده نو زموږ سره هم ډېر مینه اور ډېر محبت دی. الله دې دا دواړه شخصیات د دوی په عمرونو کې، علمونو کې برکتونه واچي. دا د نوجوانان نسل لپاره یو ایډیل دی. دا څومره زموږ علما دي، که حضرت مفتی صاحب دی، که شیخ ابو حسان صاحب دی، که بل عالم دی، دوی له پکار دي چې خپل نوجوانانو ته، خپل طالبانو ته، خپل کشرانو ته دارنګه مثبت انداز کې بیانونه وکړي چې د هغوی نظریه جوړه شي. نو پکار داسې علماو ته ضرورت دی د امت، او داسې علما چې هغه په دې امت کې وي انشاءالله تعالی د امت په ترقي وکړي، دې کې به محبت پیلاو شي. الله تعالی دې نور داسې حق پرسته علما پیدا کړي چې هغوی د عوامو د اصلاح کوشش وکړي. جزاکم الله تعالی احسن الجزا. شمس بھائی ډېر ښایسته ایډیل دی ستاسو. الله تعالی دې دا دواړه شخصیات د دوی په علمونو کې، عمرونو کې برکتونه